یو کس تپوس کړی چې غایبانه نماز جنازه څنګه ده؟ غایبانه نماز جنازه کول څنګه دي؟ دې ځای کې زمونږ د احناف مسلک امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دی، او د امام صاحب په مسلک کې غایبانه جنازه نشته، البته دعا شته، او د شوافیو په مسلک کې غایبانه جنازه کیدی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل په د حبشه بادشاہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی نو ایمان پې راوړی، د حبشه بادشاہ نجاشی لقب نوم اسحمو، هغه ایمان راوړی، د الله رسول ته د وفات خبر رالو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې صلی مزی به وکړو. بعضی وایي چې دلته صلی نه مراد دعا ده، او بعضی وایي که مز د جنازې هم پې کړی وي د الله رسول جدا شانو، ځکه چې هغې ته کیدی شي الله پاک هغه میت مخامخ کړی وي، محدثین دا تعویل کوي، بیا پې د الله رسول جنازه کړي. یو د بل سوال کړی دی، یو سړی داسې سوال کوي کہ تجھ کو اپنے کبریائی کی قسم چې زما دا حاجت پوره کا، آیا داسې جایز دی؟ دا نه دی جایز. خدای پاک ته قسم ورکول کوم حکم چې موږ د پاره دی نو هغه د الله د پاره نه دی. دلته دنیا نه چې سړی لاړ شي نو بیا موز نشته، روژه نشته، زکات نشته، قبر کې په آخرت کې نشته. الله جل شانه تا باندې چې څنګه موز فرض دی داسې په خدای نه دی فرض. ته چې څنګه قسم خوري داسې د الله جل شانه د پاره قسم نه دی. الله پاک قسم خوري لیکن حکم یې دا نه دی. داسې ویل خدای ته یو خدا زور ورتیا ده. الله جل شانه باندې زور څنګه اچي؟ تجھ کو تیری کبریائی کی قسم. پھر الله جل شانه ته قسم ورکې دا څنګه کې؟ دا الفاظ ډیر خطرناک دي. داسې الفاظ نه، ته د خدای نه شو کولی خو نشي. بل لا دا چې تاسو غواړئ الله جل شانه هغه در نه کړي نو د هغې ښه اجر تا ته الله جل شانه محفوظ کوي، د هغې نه بهترین شی در کوي. داسې دعا کول نه دي پکار. یو کس وایي چې یو زنانه سره 3 تولې سونه ده، نقد پیسې او سپین زر هغې سره نشته، په هغې زکات شته او که نه؟ هسې خو د سپینو زرو نصاب، د سرو زرو نصاب چې کوم دی نو هغه چې زکات پې فرض کېږي 9 تولې دی. نو په دې لحاظ سره خو په دې باندې زکات نشته، لیکن نن سبا مفتیان کرام وایي چې دا سره زر چې سپینو زرو ته نقدو ته واړې نو په هغې باندې سپین زر 52.5 تولې چاندي کېږي، د هغې نه ډېرې بچ کېږي هم، نو هغې ته زکات ورکول پکار دي. او بل تپوس یې کړی دی چې بله زنانه د هغې سره 2 تولې سره زر او 2 تولې سپین زر دي او 6,000 روپۍ نقدې پرتې دي، په دې باندې زکات شته او که نه؟ او په دې باندې شته، ځکه چې دې سره چې کومې پیسې دي نو د سپین زر او سره زر چې هغې ته واړې نو د پیسو مقدار دومره جوړیږي چې په هغې باندې 2.5 تولې سپین زر کېږي، نو زکات به فرض. یو کس وایي چې د 2 فریقینو په منځ کې په 28 لکه روپۍ باندې جګړه ده. یو بل ته وایي چې د قسم نه په غیر پیسې نه در کوم. اوس دا سړی قسم خوړی شي او که نه؟ کوم یو کس چې په رښتیا ووي او په هغه قسم راځي، قسم راځي په منکر باندې، په مدعي باندې قسم نه راځي. چې څوک دعوه کوي چې دا پیسې زما دي نو هغه ته پکار دي چې هغه ګواهان وړاندې کړي، او چې چا په لاس کې پیسې دي او هغه دعوه نه کوي، که هغه چپ پاتې شي دا مدعي نو دا منکر دی، قسم په هغه راځي. نو قسم هغه ټیم کې خوړی شي انسان چې کله د هغه حق وي، او ظاهر ده چې هر یو سړي د خپل حال معلوم دی چې زما پیسې شته او که نه، دا پیسې زما دي او که نه دي. نو چې کله ده ته پته چې زما دي نو په هغې قسم خوړی شي، په دې ګناهګارېږي نه. یو کس وایي زمونږ د علاقې جماعت کې یو اذان او یو خطبه کېږي، د جمعې په ورځ مونځ کېږي او که نه؟ یو اذان 2 اذان مسنون دي. د جمعې په ورځ باندې یو اذان اول پکار دی، هغې نه پس سنت یا او بیا دویم اذان چې کوم دی نو هغه د خطبې په ابتدا کې پکار دی.
بل تپوس یې کړی دی چې یو افغانیو په ما باندې قرض و، هغه اوس افغانستان ته تللی دی، اوس په دې پیسو څه وکړمه؟ دا پیسې چې د دې کوم مالک دی هغه ته یې ورسو چې هغه کله دلته تا ورته ولې نه ورکولې، اوس په تا باندې لازم دي چې دا پیسې هغه ته ورسي. او که بالفرض نه شي رسولی او داسې نه کېږي، ناممکن وي، کېدای شي چې هغه راشي بیا یې ورته ورکړه، که نه کېږي بیا چا فقیر ته ورکړه، په خپله یې مخوره او د هغه په نوم باندې ورکړه چې یا الله د دې ثواب هغه ته ورسي. او که داسې دې کله او بیا هم هغه کس رالو هغه افغانۍ او تا ته وایي چې ما ته خپل حق راکړه، که څومره کاله پس هم رالو بیا به هغه حق ورکوي، دا ورته نشي ویلی چې ما هغه ستا په نوم باندې خیرات کړي دي، هغه حق هغه اجر به بیا ستا شي او ته به هغه ته خپلې پیسې ورکړي. یو کس وایي چې بعضې حضرات د دعا نه مخکې دا آیت مبارکه وي ان الله وملائکته یصلون علی النبی، د دې وضاحت وکړي. دا آیت ویل ضروري نه دي، لیکن د دعا نه مخکې درود شریف او د دعا نه پس حمد، د الله تعریف او درود شریف او د دعا نه پس هم دغسې دا د دعا د مقبولیت لپاره مجرب دي. او بعض روایاتو کې دي چې درود شریف سره عمل قبلیږي، نو چې د دعا نه مخکې رسته ووي نو دې سره هغه دعا قبلیږي. یو کس وایي چې مونږه سورت یاسین تلاوت کو، زه په سکول کې استاد یم 40 ځله او د حضرت مفتی صاحب دپاره مې ایصال ثواب وکړو، آیا زما د عمل او د طلباو دا ټیک دی او که نه؟ او ټیک دی، ایصال ثواب کولی شي. فرض او واجب ثواب چاته نشي بخلی چې پتا باندې فرض دی کوم عبادت، لکه د جمعې مونځ ثواب چاته وبخي داسې نشي کولی. ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن، سحر مونځ ثواب وی چې الله د دې ثواب ورسې، نه، دا ستا داسې ذمه داري ده او داسې فرض دي ستا چې د به دا کې خامخا دا ستا خپل عمل دی. البته چې کوم نفل عبادت دی، مثلا فرض مونځ هم شته او نفل هم شته، نو نفل مونځ چې وکړې نو د هغې ایصال ثواب میت ته کولی شي. دغسې نفل روژه، نفل صدقه، یو زکات دی د هغې نه، او یو نفلی صدقه ده، که هغه غټه یي او که وړه یي، که لږه یي که ډېره یي، د هغې ایصال ثواب کولی شي. بخاری شریف کې حدیث دی، یو صحابي دی حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه، د خزرج قبیلې سردار دی. هغه په یو سفر باندې د سفر نه چې واپس راغلو نو مور یې مړه شوې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالو چې یا رسول الله زه په سفر هم زما مور وفات شوې ده، خو زه د خپلې مور د طرف نه آیا یو باغ دی هغه صدقه کولی شم چې هغه د الله په نوم باندې ورکړم او ثواب هغې ته ورسي؟ د هغې د طرف نه شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نو هغه صحابي هغه باغ د مور د طرف نه صدقه کو. نو نیک عمل دا د الله د رضا او د خوشنودۍ دپاره وي، نو خو د هغې اجر و ثواب هغه چاته بخلی شي، ایصال ثواب دی ته. یو کس وایي چې د وراثت تقسیم په وخت کې واړه واړه څیزونه لکه کارپټ شو، کراکري شوه، د خوراک سکاک لوښي شول، دا به په رڼو خویندو کې په ورثاو کې څنګه تقسیمیږي؟ که چاته کم او زیات میلاو شول نو د هغې ګناه شته او که نه؟ او د میراث نه د محرومتیا په وعید او سزا کې به دا کس داخل وي او که نه؟ د دې دا اشیاء به برابر تقسیمیږي. د دې تقسیم دوه طریقې دي، یو دا چې دغه سامان تقسیم شي په ورثاو کې، او یو دا ده چې دا سامان یو درېمګړی کس واخلي په پیسو او بیا هغه پیسې تقسیم شي. نو پیسو تقسیم آسان دی. ځمکه ده، په هغې لږه ځمکه ده، مثلا 10 مرلې ده او کسان ګڼ دي ورثه 15 مرلې ده، که هغه تقسیم شي نو هغه څه تقسیمېدی نه شي. نو اوس هغه ځمکه خرڅه شوه، د هغې قیمت په 2 کسانو باندې په یا په یو پاټۍ باندې واچولی شو، د مارکیټ د ریټ په لحاظ سره بیا هغه پیسې چې کله ورثاو ته وصولې شوې نو په هغې باندې د میراث د مسلې مطابق تقسیم شي. دغسې لوښې کودي هم په دې کې راځي. یو دا طریقه. دویمه دا طریقه ده چې هغه لوښې کودي تقسیمیږي نو چې دا ورثه خپل طرف نه ووایي چې بس ما ته دا شی راکئ او دا نور تاسو خپله کې والی، یو بل کس وایي چې ما ته دا راکړي، دا نو داسې تقسیم هم جایز دی. مثلا که دا میت نه قیمتي څیزونه پاتې، قیمتي، او یو زوی دی په زامنو کې 15 زامنې دي، او یو زوی وایي چې ما ته د پلار دغه جانماز راکئ،
و دا نور سیزونه تاسو خپله کې تقسیم کړئ، نو د ده برخه رسی مثلا 1,00,000 روپۍ او جانماز دی مثلا د 10,000 د 15,000 روپو هغه د واغشتو دی په هغې باندې راضي دی او نور هم پرې راضي شول، نو دا ټیک ده. دې ته تخارج ویلی کېږي. داسې کېدی شي چې انسان په لږه برخه په وارثانو کې راضي شي او هغه نور ورثاو ته خپل طرف نه پرېږدي چې ما تاسو ته پرېښي ده، خو دا هغه اله کېږي چې په هغې ورثاو کې نابالغ نه، نابالغ ته پوره حصه ورکول پکار چې دا هغه څومره کېږي، که هغه د نقدو په شکل کې که د سامان په شکل کې، ځکه چې د هغې اجازت معتبر نه دی. یو کس وایي چې ما په ساړه کې زر غسل وکړو، په کپړو باندې مې د احتلام داغونه و، هغه مې په جلتۍ کې ووینځل، وروسته زما خیال رالو چې چېرته د وینځلو په وخت کې هغه داغونه خوارې شوي ني او هغه پرتوګ بیا ما لون او ما واچولو، په هغې کې مې موس کولو. اوس تقریبا 1 میاشت وشوه چې کله غسل کوم یا پرتوګ وینځم نو بیا مې هغه خیال راځي آیا په دې صورت کې دا کپړې زما پاکې دي او که ناپاکې دي. دا پاکې دي چې تا وینځلې دي، دا پاکې دي او دا ستا زړه کې چې راځي دا شیطان شک اچوي او شک سره یقیني شی په هغې کې فرق نه راځي، نو دا شکونه مه کوه، په دې باندې عمل مه کوه چې دې وینځلې دي نو بس بیا په هغې کې موس کولی شي. بل دا ده که یو سړی په کپړه باندې نجاست لګېدلی او دا نجاست یې ووینځلو، کپړه لونده ده، نو هغه لوندې کپړې سره د موس کولی شي، هغې اوچولو ته ضرورت نشته. ام المؤمنین حضرت عائشہ بی بی رضی اللہ عنہا فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کپړې نه ما کله نجاست ووینځلو، اثر د نجاست د احتلام. بیا به بخاری شریف کې حدیث دی، بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه مستووتو وان بقع الماء لفی ثوبه، او د اوبو هغه ټاکۍ چې وي په کپړه باندې هغه په کپړه کې ښکارېدې، هغه به لګېدې بیا بتلو. نو دې نه معلومیږي چې هغه نجس وینځلې شوي کپړه لونده وه، په هغې کې به د الله رسول موس کولو کېږي. یو کس تپوس کړی دی چې د سفر په دوران کې موس قضا شو، نو آیا کور ته چې سړی راشي نو دی به پوره موس کوي او که قصر به کوي؟ دی به قصر موس کوي. کوم موس چې په سفر کې قضا شوی دی نو هغه به سفرانه کې قصر، او کوم موس چې تانه په حضر کې په آبادۍ کې په کور وطن کې قضا شوی دی او په سفر کې هغه قضا کول غواړي نو هغه به پوره کوي. یو کس تپوس کړی دی چې کله د ممبر نه بعضې خلک مختلف واقعات بیانوي، مثلا یو دا واقع بیانېږي چې یو سړی و هغه خپلو زامنو ته وصیت وکړو چې زه مړ شم نو ما په اور کې وسوځوئ او چې زه ایره شم نو بیا هغه ایره په سمندرونو باندې ونولئ، لکه چې زه ګناهګار یم د الله په مخ کې ودرېدی نه شم. بیا زمونږ علما یا داعی خلک دا بیانوي چې الله پاک دې په دې عمل باندې وبخلو، هغه په جنت کې داخل شو. آیا زمونږ نه مخکې چې څومره خلک تیر شوی دی هغوی جنت او دوزخ ته تللي دي؟ ځکه چې روز محشر په ورځ خو به ټول مخلوقات او جزا او فضا فیصله کیږي او د فیصلې نه مخکې څوک نشي تللی، نو هغوی بیا څنګه جنت ته لاړل؟ او بیا په آخر کې دغه سائل وایي چې صرف د خپل اصلاح لپاره تپوس کوم، مقصد زما تنقید نه دی. نو دا واقعه چې تا کومه ذکر کړي ده، بعضې واقعات په منبر باندې بیانېږي، هغې واقعاتو پسې شاته حقیقت نه واعظ ته دا کول پکار دي چې داسې واقعات دې نه بیانې، لیکن تا چې کومه واقعه په سوال کې ذکر کړي ده دې واقعې پسې شاته حقیقت دی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل بیان کړي ده او دا په حدیث مبارک بیان شوی ده او دا حدیث هم صحیح ده او صحاح کتابونو کې هم موجود ده او بخاری شریف کې هم شته. دې حدیث کې هم دغسې دي چې په بني اسرائیلو کې یو کس هغه د هغې تفصیل درته زه بیان کړم. بني اسرائیلو کې یو کس و، د هغه د مرګ وخت رالو، مرض الوفات کې مبتلا و، زامن یې ځان سره کېنول، زامنو ته یې وویل چې بچو زه ستاسو څنګه پلارم؟ هغوی ورته وویل چې پلاره ته زموږ ډېر ښه پلار وې، زموږ د ډېر خیال ساتلی دی، هر قسم راحت ته موږ ته را رسولی دی. بیا یې ورته وویل چې زه تاسو ته وصیت کوم په دې باندې به عمل کوئ؟ وی او پلاره کوو. بیا یې ورته وویل چې داسې وکړئ چې زه مړ شم نو زما لاش وسوځوئ
او بیا د هغې ایره څه په سمندرونو په اوبو باندې اونلی او څه په اوچه کې اونلی په دې ځنګلو کې، او دا ټوله ایره اونلی. ځکه چې زه ډېر سخت یریږم چې الله پاک که زما سره معامله وکړه او زه یې مخې ته ودرولم نو زما خیر نشته، نو د دې یرې نه هغه دا کار وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل شانه دغه کس ژوندی کو او مخې ته ځان ته ودرولو او دنه الله تپوس وکړو چې زما بنده تا دا کار ولې داسې وکړو؟ دی ورته وایي چې یا الله ستا د خشیت او د ویرې نه مې کړی دی، ستا د یرې نه مې کړی دی، ځکه چې ما ښه نه دي کړي، خیر کار مې نه دی کړی. نو الله جل شانه ورته وفرمایل چې ښه زما د یرې دې داسې کړي وي چې نو فرښتو ته حکم وکړو چې دې جنت ته بوځي، دې ما وبخلو. دا شته، لیکن دې متعلق درته یو دوه خبرې زار څکم. یو دا ده چې دا د الله جل شانه عام قانون نه دی چې هر یو سړي سره به داسې کېږي. دا د الله پاک عام قانون نه دی، دا د الله جل شانه هغه وړیا فضل دی او د خدای پاک چې کوم هغه سره اختیارات دي پوره دي، هغه نه څوک تپوس کولو والا نشته. قرآن کریم کی دی لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا تم نے ایسا کیوں کیا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا. تا اللہ جل شانہ نے تپوس نشي کوله چې دا سړي ولې وکړ چې ما ځان ستړی کړی او دې سړي خو ځان ډېر نو ستړی کړی. نو دا الله جل شانه ویړیا فضل دی چې بچا باندې وشي. الله پاک به هر څه قادر دی. البته ضابطه دا ده چې هغه کافر او مشرک نه بخي، دا قانون دی. دویمه خبره دا ده چې کله دې سړي د دې یاري نه د خپل زامنو ته وصیت کولو، دین معلومیږي چې د زړه حالت دغه وخت کې بدل شوی، د کفر پرېښیو، د الله نافرمانی نه توبه استوا او د عمل نو کړي، دا غي وجه نه خپل زامنو ته دا وصیت وکړو. او کله چې انسان په خپل کړو باندې پیمانه شي، اگر که د مرګ نه هغه 15 منټه 2 منټه 3 منټه مخکې ولې نه وي، د مرګ آثار پلانې دي شروع شوي، دا غي نه مخکې د پیمانه شو او پیمانه خدای ته شو چې الله بد می کړی او زما خو ټوله بدعملی ده، ته براته سزا راکې. نو د دې يرنه یو داسې عمل وکړي، نو دینه معلومي چې د پجړه کې د الله خشیت او پیمانه شو، دغه ته توبه ویلې. او ما تاسو ته غالبا پتیر جمعبانه یا دا غي نمخ کې واقع بیان کړی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله احد تطلو نو یو کافر مخه ترالو مشرک وتوی چې سب اسلم او اقاتل ام اقاتل، زه اسلام راړم او کتا سره جنگ تلاړ شم، یعنی کافر سره جنگېږم، دی خپل کافر دی، کافر سره جنگېږم او کنه اسلام قبول کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل اسلم ثم قاتل، اول مسلمان شه بیا و جنگېږي. د نوم هم پر روایت او احادیثو کې اسیرم راځي. نو وای چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل بده تو رواښت سخت جنگ جاری و، نو جنگېدو پکې مړ شو، شهید شو. صحابو نه پیژندو چې دا څوک دی. دا الله رسول فرمایل چې دې زه پیژنم او دې الله جل شانه جنت ته بوتلې دی او د موزه نه دی کړي، روزه نه دی نیولې، یو نه کمل نه کړي سوا د دې نه چې مسلمان شو. چې کله سړی مسلمان شي نو د مسلمانانو پس بیا داغه ارس الله جل شانه معاف کی. حدیث ہے ان الاسلام یهدم ما کان قبلا، اسلام گزشتہ تمام برے اعمال کو ڈھا دیتا ہے، ساری گناہوں کو ختم کرتا ہے. دا اسلام صفت ته چې سړی مسلمان شي او پیمانه شي خدای ته رجوع کې نو دې سره غار سماف کی. دویمه دا چې په دې سوال کې دا ذکر شوی دی چې جنت او دوزخ ته خو به داخله د حساب کتاب نه پس کیږي، دا خبره درسته ده. لیکن دا هم د تعارض کم چې الله جل شانه د پر د روان وخت حالات او د موجوده حالات او د تیر وخت حالات، دا د وخت د تقسیم ماضی حال استقبال دا زمونږ د پاره دی، دا د خدای د پاره نه دی. حال د وخت نشته، وخت خدای ته وای دی نه جوړیږي چې نور روخته نور پریوتو، یو رستې رشوه او بیا تاریخ سبا بدل شو، بیا نور روخته بیا پریوتو، په منځ کې دا بل شپراله، دا یو غنټه دا اوس 12 بجې دی، دا یو شوه، دا 2 شوه، وخت دی ته وای دا نور تلو سره. الله جل شانو د دې کائناتونو بالا تر دی
هغه څخه د وخت تقسیم نشته، هغه ته حال او ماضی او استقبال ټول یو شان دي، او الله پاک هر یو سړی پیژني چې دې سړی سره څه سلوک کیږي، هغه الله ته پته ده، هغه په علم کې د معامله کوونکی هم دغه ذات دی. نو که هغه خپل پیغمبر ته وایي چې دې سړي سره دا معامله وشوه نو داسې کیدی شي، یعنی هغه مناظر چې هغه به موږ دپاره روان وخت کې کیږي هغه الله جل شانه ته اوس د هغه په وړاندې دي. د حساب کتاب مناظر شول، یا جنت ته او دوزخ ته د دخول شو.